اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ زمر مکی سورت تے او پدا کے 75 آیاتونه دي او اته پکې رکوګانی دي. بس دا خو واضحه خبره و چې په مکی معظمه په سورتونو کې دا الله په یووالي باندې زور ورکړ شي ځکه چې هغه خلک ټول کافرانو الله یو نه منلو او د مرګ نه پس په ژوندون باندې بیان شي ځکه چې هغوی دغه نه منکر اذا كنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون ائنا لفي خلق جديد مختلف خبرې به کړي. د نبی علیہ السلام د رسالت بیان کیږي کافرانو وزنی خبرې کړي دا غوي جوابونه بس په دې باندې دا هغه مشتمل دی او جنتیانو ځنې ذکر کېشته. بسم الله الرحمن الرحیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نازل دل د کتاب دی د الله تعالی د طرف نه چې ډیر غالب دی او ډیر د حکمت والا دی. ان بشک مونږه انزلنا نازل کړی دی الیک استاتال کتاب بالحق په حق باندې فاعبد الله نو عبادت وکړه د الله تعالی مخلصا له الدین چې خالص کون کوي له په دې عبادت کې له د الله تعالی لپاره الدین د دین الا خبردار الله خاص الله تعالی لپاره الدین الخالص هغه دین دی چې خالص دی ملاوټونو او د شرکیاتو او د کفریاتو نه پاک دی. والذین او هغه کسان نتخذو چې دوی نیولې دي من دونه بغیر د الله تعالی نه اولیاء بوتان. نو اخلاص پکار دی. اخلاص څه ته یو شی د خیری نه پاکول. اخلاص په لغت کې ویل شي یو سیز د خیری نه پاکول او په اصطلاح کې زړه د هر هغه شي نه پاکول. زړه د هر هغه شي نه پاکول چې هغه مطلب چې ګنده کی. اوس ایمان دی کنه په دې ایمان او په عقایدو کې اخلاص پکار دی. څه مطلب څومره ایمانیات چې تا ادا کې صرف د الله لپاره صرف د الله د رضا لپاره د الله تعالی د رضا لپاره ادا کوه. یهودیانو عزیر علیہ السلام ته د الله زوی ویلو. عیسایانو وقالت المسیح وقالت النصارى المسیح ابن الله. مکه مشرکانو بوتان به شریکول. نو دا د خالص مطلب چې خلاف خبرو دم طبیعت خراب دی څنګه ما نعبدهم مونږه عبادت نه کو د دې بوتانو دغه کافرانو بویل د عامر قبیله او د کنانه قبیله او د بنو سلمہ قبیله چې چا ورته وی چې بوتانو عبادت ما کو دوی وی چې نام خو الله ته په ځان نږدې کو. ما نعبدهم مونږه عبادت نه کو د دې بوتانو الا ليقربونا الى الله زلفا مگر د دې لپاره چې مونږه نږدې شو الله تعالی ته زلفا په نزدېکت سره. ان الله بشک الله تعالی يحكم فیصله کوي بینهم د دوی په منځ کې فيما پاغه ته کې هم چې دوی فيه پاغه کې به اختلافون اختلافونه کوله. ان الله بشک الله تعالی لا يهدي هدایت نه کوي منغه چاته هو کاذب کفار چاغه دروغجن وی کفار او ناشکروي. لو اراد الله کچرت اراده ولري الله تعالی ان يتخذ ولدا چونسی الله تعالی ولد لصطفى مما يخلق ما يشاء خامخا غره کړي بو الله تعالی د هغه مخلوق نه چې پیدا کوي الله تعالی ما هغه یشاء چې را دی وشي. تاسو یې چې الله تعالی پر نورانی نو الله یې چې کما غوښتي نو ما بزان د پر ځامن به نیولي وای خو د ما لپاره اولاد نشته. سبحانه پاک د الله تعالی د بچی د نیولو نه هو الله د الله تعالی دی الواحد چې یو دی القهار او قهر راوستون کوي. خلق السماوات پیدا کړی دی الله تعالی اسمان والارض او زمکه بالحق په حق باندې یکور الليل راتا وویش علی النهار پورز باندې و یکور النهار علی الليل او راتا وورز علی الليل پشپ باندې وسخر الشمس تابدار کړی د میرستر غول قمر او سپوږمۍ
کلن هر یو یجری روان دی لاجل مسمى مقرر وخت پورې چې هغه قیامت دی. الا خبردار هو العزیز الغفار، دا الله تعالی ډیر عزیز دی ډیر غالب دی. الغفار او بخون کوي دی. الغفار د بندگانو په گناهونو باندې ستر راوستون کوي دی. الغفار د انسان په باطن کې څومره ډیر شي نه دی خو پاسه بهترینه چمړه ورچولې او ستر پیرا وستلې دی. انسان د خپل ځان ته سوچو کی دنه د په بدن کې دا کلمي دا زړه دا یو شی دا بل شی تر دغه پوری چغه ګندګي خو الله په ګور انسان نه څومره خپل چمړه پیرا وستلې. غفار معنی ستر راوستل دی. نو یا د ګناهونو ستر او یا مطلب چې د مغفرت پردا او ستر انسان اولیو یا دغه ستر. خلقکم پیدا کړی تاسو ته الله تعالی من نفس واحده د یو نفس نه چې هغه آدم علی السلام دی. ثم جعل بیا پیدا کړو منها د نفس نه زوجها جوړه د نفس. آدم علی السلام د ګرځي پختنه په جنت کې حوا بی پیدا کړه. وانزل او نازل کړي دي یعنی پیدا کړي دي لکم د تاسو لپاره من الانعام د چار بیانونه ثمانیه ازواج اته جوړي وزا ورغمه ګډ غوا غوی اوخ او اوخا. یخلقکم پیدا کوي تاسو الله تعالی فی بطون امهاتکم په ګیډو د میندو د تاسو کې خلقن په پیدایښت سره من بعد خلق رستو د بل پیدا وختنا مختلف مراحل دي. اول نطفه وی او بیا په دې نطفه کې لک ټینګواله راشي څلوي خطرې پس علاقه جوړ شي بیا نور ټینګواله راشي هغه نه مدغه جوړ شي او بیا فرشته راشي او اندامونه او دا کی جوړ کی روح کې واچي. فی ظلمات الثلاثن فی ظلمات ثلاثن پدریو تیارو کې انسان پیدا کیږي پدریو تیارو کې. یو د ګېډې تیاروي دویم د رحم تیاروي دریم بیا د پریوان تیاروي. جدید تحقیق مزداد چې بالکل انسان پدریو تیارو کې دننه. ذالکم الله دا عظیم شان الله تعالی دی ربکم چې تاسو رب دی. له الملک د دغه الله تعالی لپاره بادشاہی دا. لا اله الا هو نشته لایق د عبادت مگر هم دا دی. فانا تصرفون څنګه تاسو اړول شي د حق نام. ان تکفروا کجب تاسو کفر وکي فان الله غنی عنکم بشک الله تعالی بے پروا دی د تاسو نام. ولا يرضى ان راضي الله تعالی لعباده الكفر فخپلو بندگانو باندې د کفر. الله تعالی نه راضي په بندگانو باندې د کفر. وان تشکروا کجب تاسو شکر وباسي يرضاه راضي کیږي د الله تعالی لکم د تاسو د پاره د تاسو نه خوشالي کی چې شکر وباسو. ولا تزروا وازره وزر اخرى او نه باروي یو بار وړون کوي وزر اخرى هغه ذاتی ګناه د بل چا د بوج چې هغه ذاتی ګناه وي هغه به یو نه پس نه باروي. او کچرتا سببي ګناه وا د زرکانو د جنگ لپاره د میدان تیار کړو نو بیا پکې راغلی صحیح کنه زرکان مرکان جنگي کنه تا دا ټول پکې راغله دا چا چې تنظیم ورته برابر کړی دا ټول ګناهګار دی. آدم علیہ السلام زوی افتتاح د قتل وکړه تر قیامت پورې بد پوری حسابي. ثم الى ربکم بیا خپل رب طرف ته مرجعکم واپس دي تاسو فینبئکم نو خبر بدر کی تاسو الله تعالی بما پاغه سبحانه کنتم چې تاسو تعلمون چې تاسو په هی دی. انه بشک الله تعالی علیم خبو دی بذات صدور د زړونو په خبرو باندې سینو په خبرو باندې سینه کې زړه نو په زړونو په خبرو باندې. و اذا مسل انسان کله چې ورسیږي انسان ته ضرر ضرر دعا دعا غواړي ربه د خپل ربنا منیبا رجوع کون کوي الیه دغه الله تا. ثم بیا اذا خوله کله چې الله تبارک وتعالى ورکی د نعمت منه د خپل طرفنا نسیه نو هیر کی ما هغه تکلیف او مصیبت کانه چو یدعو چې دوی به دعا غوښته الیه دغه الله تعالی تا د دغه مصیبت پاک لا من قبل مخکې د دې نعمت نام چې خوشحالي په چاراشي نو بیا د غم شپې شي نو الله پکې چې په غم کې مم یادوا او په خوشاله کې وجعل لله اندادا او وګرځوي د الله تعالی د پر شریکان ليضل عن سبيله د دې لپاره چې گمراه شي د لارې د الله نه. قل تو فرمای نبی صلی الله علیه وسلم تمتع بکفرک فائدہ حاصل کا په خپل کفر باندې قلیلا لگا
دا دنیا زندگی لگا نو کافر کافر کے گا انکا بے شکت اے کافر من اصحاب النار د ملګرو د اور نہیں امن هو قانت اناء الليل ساجدا آیا هغه څوک چاغا عاجزی کون کوي په وختونو د شپو کې ساجد سجده کون کوي وقائما او ولاړوي يحذر الاخره یریږي د اخرتنا ويرجو رحمت ربه او امید لري د رحمت در خپل نو دا خلق مطلب چې ډیر اوچت خلق دي نو دا برابر نه دي دغه دوزخیانو په مطلب چې هغه کې نو یو دوزخی دی یو اصحاب النار دي او یو هغه چې ناشکر خلق دي او یو دا خلق دي چې وګوره د الله عبادتونه کوي په دغه کې هغه حدیث مبارک دی چې نبی علیہ السلام د شپې ډېر عبادت کو بخاری شریف کې راغلی 4837 عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ورته فرمایي دا څه لګه اشاره غوندې ورکوم بیا به پته لګي چې دا حدیث دا نبی علیہ السلام ته فرمایي چې تا خو د پخې مبارک یو پړ شه دی نبی علیہ السلام ته فرمایي افلا اكون عبدا شکورا اے عائشہ بی بی دا الله پاک شکر گزار بنده سره جوړ نشم عائشہ بی ورته فرمایي چې ګوره تا ته خو الله تعالی مخکینی ورستونی تمام گناهونه معاف کړي نو ته دا عبادت سره کې چې تا پخې یو پړ سیږي نو دا ورته فرمایي افلا اكون عبدا شکورا تفسیر ابن ابي حاتم لیکلی دی چې عثمان غنی سے بکله کلا د شپې تلاوت ته ودرېدو په یو رکعت کې به ګوره غون قرآن پاک ویلو په یو رکعت کې قل ورته فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم هل یستوی الذین آیا پویږي هغه کسان یعلمون چې پویږي آیا برابر دي هغه کسان چې پویږي والذین او هغه کسان لا یعلمون چې نه پویږي عالم او غیر عالم نه برابر انما يتذكر اولو الالباب بشک نصیحت قبل وی خاوندان د عقلونو قل ورته فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم یا عباد الذین اے بندگانو هغه کسانو امنو چې ایمان هم راوړل دي اتقوا ويرګ ربکم د خپل ربنا للذین د هغه کسانو لپاره احسن چې نیکی کړي د فی هذه دنیا په دې دنیا کې حسنه نیکشتا و ارض الله واسعه او زمکه د الله تعالی فراخ ده نو کلم چې کافر په ملک تاسو عبادت ته ځکه نه پرې نو هجرت وکړو دا لازمه کا فراخ او بل ځای ته لاړ شو انما یوفى الصابرون بشکا پورا بدله به ورکول شي صابرانو ته اجرهم د دوی د اجر بغیر حساب بغیر د حساب د بندگانو په نسبت نه قل ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم انی بشکا ما ته امرت حکم شو ان اعبد الله چې عبادت کوم د الله تعالی مخلصا خالص کون کوي چې ملاوت پکې نه وی له دغه الله تعالی ته الدین د دین و امرت ما ته حکم شو لئن اكون د دې د پاره چې شمه اول المسلمین اول د مسلمانانو قل ورته فرمای نبی صلی الله علیه وسلم انی اخاف بشک زیریګم ان عصیت ربی کچتنا فرمانی حکم د خپل رب عذاب یوم عظیم عذاب د اغلو ورزنا قل الله ورته فرمای چې الله تعالی اعبد ز عبادت کوم مخلصا خالص کون کهم له د الله تعالی ته دین د خپل دین فعبدون عبادتو که ما هغه شئتم چې تاسو خو خی من دونی بغیر الله تعالی نام قل ورته فرمای نبی صلی الله علیه وسلم نو الله ورته فرمای چې تاسو چې چا عبادت کو کوئی دلته الله پاک دا حکم چې کړی دا حکم د وجوب د پاره نه بلکې الله پاک په ناروا کارونو باندې حکم نه کی دلته دا کوم حکم چې کړی دغه ته امر تهدید هغه امر چې دمکې لپاره تاسو مخکې ویلو اعملوا ما شئتم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دا د کې مونږ ویلو په اصول فقہ کې چې دغه مراد دا نه چې کوم کچا خوخه کافر دي شي الله یې کافر شو ځکه چې امر خود وجوب د پر راځي نو مونږ ویلو چې نه امر ډېر معنی دي یو معنی دا چې تهدید معنی دمکی دو ځنه امر د تعجیز د پاره فاتو بصورت من مثلی عجز کېدو د پاره قول ورته فرمای نبی صلی الله علیه وسلم ان الخاسرین الذين بشک تاوانیان هغه کسان خسرو چې تاوان کې چول انفسهم خپل ځانونه و اهلیم او خپل خاندان یوم القیامه پرز د قیامت باندې الا خبردار ذالک دا هو الخسران المبین تاوان د ښکارا لهم استید د دوزخیانو لپاره من فوق بر د دوی نه په دوزخ کې ذلن لوګي او سوري وی من النار د ورنا داسې لوګي نه داسې زلل ارغه شي چې هغه سورې جوړي صاحبان ورته اردو کې صاحبان نه صاحبان
چوپان تا یا ترپل تا یا چترے تا سی سائبان یعنی پاس بم پی ورونه وي ومن تحتهم اولان دي د دوی نه بن ذلل سائبان وي یعنی ورونه بوي ذالک یخوف الله دا عذاب یخوف الله يروي الله تعالی به په دې عذاب باندې عباد خپل بندگان یا عباد ای زما بندگانو فتقونی نو ویریږئ زمانہ والذین واکسان نشتنبوش دوی پریس کړی د ځان ساتل نه الطاغوت د عبادت بوتانو نا الطاغوت د شیطانانو نا الطاغوت هغه کسان چې هغه ترجمانانو د بوتانو مختلف ترجمې شي ان یعبدوها چې دوی عبادتو کی د دې وانابو الی الله او رجوع کړي د دوی الله تعالی ته لهم البشرا شته دوی د پاره زیاره وبشر عباد نذیر ور کوي نبی علیہ السلام زما بندگانو ته الذين آغا کسان يستمعون القول چې دوی اوري وینا فيتبعون نو دوی تابعداري کوي احسنه اغا خوالد وینا اولئک الذين دا هغه کسان دي هداهم الله چې هدایت کړی دوی الله تعالی واولئک او دا کسان هم دوی اولو الالباب خاوندان د عقلونو دي افمن آیا هغه څوک حق چې ثابت شي علیه په د باندې کلمت العذاب فیصله د عذاب افا انت آیت تنقذو بچ کوي من هغه څوک په نار چې پور کړي لیکن الذين لیکن هغه کسان نه تقو چې پرهیزګاری کړی دا ربهم د خپل ربنا لهم شته دوی د پاره غرفن بنگلی من فوقها برد دینا غرفن بنگلی بوی مبنیت جوړ شوی تجری روان بوی من تحت الانداغین الانهار نهرنا وعد الله وعد الله تعالی دا لا يخلف الله الميعاد مخالفت نکوي الله تعالی الميعاد د وعدو نو یو وعد یو وعید یو وعده دو یو وعید وعده د انعامات وعده کی څه شي وعده کی انعامات چاله چې انعام ورکې د دې وعده شي او چې چاله سزا ورکې هغه ته وعید نو الله تعالی وعده چې څومره کړی دي نو ان الله لا يخلف الميعاد د جنتون وعده کړی دي کنه انعامات والا دا بالکل پورا کوي دغه مخالفت نه کی او د وعید چې چېرې په دغه غلا باندې دمر ګناو دمر سزا دو په زنا باندې دمر د وعید خلاف چې دا د الله پاک احسان دی او کرم دی نو د وعید خلاف کول شي د وعده مخالفت نه کوي خود وعید مخالفت کوي وعده مخالفت چې وکي نو دا ظلم دی ځکه چې د انعامات وعده کړي او بیا رستو شو نو دا ظلم دی او د وعید مخالفت چې دا احسان دی او کرم ویلی چې په غلا باندې سزا وي سي پولیس د قیامت ته ځمانه معاف وکړي نو دا مطلب چې احسان دی کرم دی علم ترى تنګوري د الله قدرتونو ته ان الله بشکل تعالی انزل نازل کړي دي من السماء د وريزنا ما ان وب فسلكه روان کړي دي دا وب یا نبيع الله تعالی په چینو کې فل ارض پزمکه کې ثم يخرج بیا وباسي به په دی وب سره زرع فصلنا مختلف الوانه چرنګونه داغي مختلف دي ثم يهيج بیا او چوي دا غیا فتراه تبوين دا غیا مصفرن تکزینا ثم يجعله بیا وګرځوي دا غیا حطاما بیا وګرځوي دغه شین کې چې کوم زړ شوی دی حطاما وچ غیا زری ان فی ذلک بشک بده کې لذکر خامخا ذکر د نصیحت له اولی الالباب د خاوندانو د عقلونو د پاره نو باز بعد الموت ثابت شو بیا الله تعالی په دغه باندې بارانو کې مغه وچ غیا بیا راشنه شي افمن آیا هغه څوک شرح الله چې کولو کې الله تعالی صدر او سینه د دلیل اسلام ته فهو على نور من ربه بس دای په نور باندې من ربه د خپل رب طرف نه فویل نو دغه کې اوس دا یو خبره و چې الله تعالی چې د چا سینه کولاو کې داغه څه علامات دي نو یو علامه دا و چې توحید د الله یووالی به صحیح پیژني دویمه علامه دا و چې عبادتو کې به طاقت پیدا شي کوم سړی چې عبادت د زړه نه کی کنه او الله طاقت ورکړي پوه شي چې دا سینه چې الله اسلام ته کولاو کړ او درېمه خبره دا چې خبري او مجلس په خلکو اثر کوي
چې کله د تقریر په خلکو اثر کولو یا مجلس د اثر کولو په دا باندې پوه شه چې الله د سینه کلاو کړی. ځکه موسی علیه السلام فرمایل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري فویل هلاکت للقاسیه داغه سخت قلوب زنو د دوی د پاره من ذکر الله د الله د ذکر نام تبعی هلاکت داغه سخت زړونو والا خلقو د پاره چې د الله د ذکر نه سختی الله ذکر پې نه کوي. اولئک دغه کسان فی ضلال مبین په ښکاره گمراهی کې دي. الله تعالی نزل نازل کړي دي احسن الحدیث خیسته حدیثنا خیسته خبرې کتابن کتاب کې متشابه دي متشابه کشته کنه مثانیا مکررم دی تقشعر منه رپیگی منه د دې آیاتنا او د دې کتابنا جلود الذین چمړې داغي کسانو یخشون چې دوی یریږي ربهم د خپل ربنا ثم تلینو بیا نرمیږي جلودهم چمړې د دوی او قلوبهم او زنه د دوی الی ذکر الله ذکر تا ذالک دا هد الله هدایت الله تعالی یهدی چې هدایت کوي به په دې سره من هغه چاته یشاء او چې اراده وشي ومن يضلل الله وغتوب چې گمراه کی الله تعالی فما له من هاد نبو داغه د پاره څوک هدایت ورکون کوي. افمن آیا هغه څوک یتقی بوجهه یتقی چې ځان ساتي بوجهه خپل ځان سوء العذاب ساتي بوجهه هغه خپل ځان د بد عذاب نه یوم القیامه په ورځ د قیامت باندې. وقیل ابو الشی للظالمین ظالمان تذوقوا وتقی تاسو ما هغه کنتم چوي تاسو تکسبون چې تاسو به عمل کولو کسب هم کولو. کذب الذين دروغ نسبت کړي واغی کسانو من قبل چې مخکې دوی نو فآتاهم الله نوراغ دوی تا فآتاهم العذاب نوراغ دوی تا عذاب من حيث داغي طرف نه لا شون چې دوی ته پته هم نوا فازاتهم الله نو وتکلو په دوی باندې الله تعالی الخزي رسوای فی الحیات الدنیا په ژوند دنیاوی کې ولا عذاب الاخرته او خامخ عذاب د اخرت اکبر ډیر لوی دی. لو کانوا یعلمون کاش کې چې دوی په هدای ولقد خامخ په تحقیق سره ضربنا مونږ بیان کړی دي للناس د خلقو د پاره فی هذا القرآن په دې قرآن کې من کل مثل هر قسم مثل او مثال لعلهم د دې د پاره چې دوی تذکرون نصیحت قبول کی. قرآن د عربیه په عربی زبان کې دی غیر ذی عوج خاوند کو گوالی نه لعلهم د دې د پاره چې دوی یتقون پرهیزګاریو کې د کفر او د شرک نه. نو پاس یو خبره ذکر شو چې الله تعالی فرمایي چې را هلاکت ته داغي خلقو لپاره چې زړونه سخت وي. نو کنز العمال حدیث را نقل کړی دی 7334 نمبر اچ زړه په څو شینو سختيږي. ګوره دا ډېر ناشنا خبرې دي. زړه په څو شینو سختيږي چې په ماړه کې ډار وخت ماړه خوري په دا باندې زړه سختي دا ټول خو یار دا ټول تباشو رازلی وی کینو کچ بیا پردای خیریات مینو بس. دویم همیشه لپاره خوب کول پستر کې داسې یو پړسیږي په خوبونو باندې بیٹه ما خوب ولا کوي. او دریم نمبر سستی کول په نیک اعمالو کې. او څلورم نمبر دا چې یقین کمزوري په الله باندې پاس باب باندې مطلب چې یقین باغوي او الله پاک ته یغني. الله تعالی اوس یو مثال ورکړي. مخکې یو فرمایل چې په قران پاک کې موږ ډیر مثال نه ذکر کړی. یو مثال پکې دان دی. الله فرمایي چې یو غلام دی او هغه د ډیرو کسانو شریک دی. یو غلام دی د ډیرو کسانو شریک دی او دا ډیر کسان چې بدخوی دي. او بل یو غلام دی هغه د یو کس دی. نو تاسو نه پښتنه کی ناجید علی چې دا غلام چې د ډیرو بدخویا مالکانو شریک دی دا خشو او کدا غلام خشو چې هغه غلام یو دی او د یو کس دی چې د یو کس ته دا خشو. نو بس الله تعالی خپل مثال نه کوي خو ما تعالی خدا مثال ورکول نه دی پکار. نو الله تعالی چې وګوره زه یو یم او د ما دا ټول مطلب چې بندگان. نو داسې خشوه او کنا چې دوی بوتانم ډیری او دوی خپل باندې نو بوتانو ته بدخوی خلک وي ښا. نو غرض دا چې یو خدای خي او یو ځای خي. نو الله تبارک وتعالى ځکه فرمایي چې
لکه څرنګه تاسو یو چیرې دا یو غلام او چې ډېر مطلب چې شریکان دي دا ډېر شریکان یې ښه نه وي نو دارنګه مطلب چې یو غلام دی یو سړي ښه نو لہذا تاسو مو غلامان یو او زه مطلب چې یو کس مالک نو هغه غلام ډېر خوشحال دی چې مالک یو وي او هغه غلام ډېر خفه دی چې مالکان ډېری او بدخوي ضرب الله بیانوي الله تعالی مثلا یو مثال رجل دی یو سړی فيه چې پاغي کې شرکا او شریکان وي متشاکسونه بدخوي وي دا شریکان او رجلن او یو سړی وي سلمن سالمی یو غلامی سالمی لرجلن د بل مالک د پاره هل یستوی یعنی مثلا آیدا دواړه غلامان برابر دی په مثال کې نه الحمدلله ثنا صفت الله د پاره دی چې الله پاک داسې د وحدانیت دلایل بیانوي او کافران پاغي خاموشه کیږي بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دوی نه پوهیږي انک میت و انهم میتون انک بشکت چې اے نبی علیہ السلام میت وفات کیږي با و انهم او بشک دا کافران به میتون مړ کیږي مسلم شریف کی حدیث ته حدیث نمبر 164 نبی علیہ السلام فرمایي چې ما د معراج په شپه باندې ټول انبیا ولیدل بیت المقدس کې موسی علیہ السلام ولیدو په قبر کې مونږ کړو بیت المقدس کې ولیدو او په شپږم اسمان کې مې ابراهیم علیہ السلام یوسف علیہ السلام یحیی علیہ السلام هارون علیہ السلام ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام عیسی علیہ السلام دا ټول مطلب چې مختلف اسمانوں کې موجود وي ابراهیم علیہ السلام نو دغه نه څه ثابتېږي دغه نه دا ثابتېږي چې دا جسمونه په دوه قسمه دي دا د دیوبند علماو لیکلي دي لکه مفتی رفیع عثماني دم دا لیکلي دي چې ګوره جبرائیل علیہ السلام به اکثر راتلو د دحیه القلبی په شکل کې سره د جبرائیل علیہ السلام خپل شکل مو خو په دغه شکل کې به راتلو معلومیږي دا چې جبرائیل علیہ السلام به دحیه القلبی په شکل کې راتلو څه تر معلومیږي چې یو جسم عنصری دی یو جسم مثالی دی یو اصل جسم دی او یو مثالی دغه ته چې هغه ځان نه جوړ کی په فیض الباری کې مولانا شاہ انور شاہ کشمیری دیوبندی لیکلی دی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 204 چې نبی علیہ السلام په ویخه باندې لیدل چې دا ممکن دی دا څنګه وفات چې بس مکمل وفات شو نو د نبی علیہ السلام په ویخه باندې لیدل چې ممکن دی ابو داود شریف کې دا حدیث راغلی 1047 نمبر حدیث ده نبی علیہ السلام فرمایي د تاسو درود شریف ماته پیش کیږي صحابه ورته فرمایي چې تاسو وفات شوم او الله پاک بیا ماته پیش کیږي نو چې تاسو بدن برشیدل نه چې نا ان الله حرم علی الارض ان تاكل اجساد الانبیاء دا د ابو داود شریف حدیث ده 1047 نمبر حدیث ده امام عبدالوهاب شعرانی رحمت اللہ علیہ په خپل کتاب کې لیکلی میزان الشریعہ الکبرى جلد نمبر 1 صفحه نمبر 44 اجما نبی علیہ السلام په ویخه باندې 75 وری لیدل دغه نه دا ثابت شو چې نبی علیہ السلام مبارک دا روح مبارک ګرځي راګرځي په جسمی مثالی کې چې کومي عنصری جسم نه اصلي جسم نه هغه په قبر مبارک کې جسم مثالی کی مطلب ہے چی گرزی مولانا اشرف علی تانوی په جمال الاولیاء کتاب کی لیکلی خپل کتاب ہے 188 نمبر صفحه چې محمد ابن خضرمی دا یو صاحب تیر شوی ولی الله رحمت الله علیه په یو وخت باندې په دیشو خارونو کې د جمعې منځور کړو په یو وخت کې په دیشو خاریو کې دیش ځای جمعې منځ کړو او خطبه هم خلکو لور کړو محمد ابن خضرمی نبی علیہ السلام کو ډیرو چت شان دی چې داغه غلامان اولیاء او دا شان دی لہذا غرض دا چې نبی علیہ السلام مبارک په جسم مثالی کې عرضه کې موجود دی شي داغه روح مبارک ګرځیدای شي او بالکل محدثین او صوفیه کرامو د دین را ثابته کړي چې جبرائیل علیہ السلام په دحیه القلبی شکل کې راتلو جبرائیل علیہ السلام مریم بی بی له یوسف په شکل کې راغی
نو د مرګ دا مطلب چې نبی علیہ السلام مبارک باندې لږ مرګ راغی، وفات راغی، بیا ته مطلب چې روح تر منتقل شو. علیین کی می دا روح او د قبر کې هغه ډانچې سره هم تعلق. ثم انکم بیا بشک تاسو یوم القیامه پر ورځ د قیامت باندې در ربکم د خپل رب په نسبت باندې تختصمون، تاسو بحث او مباحثه وکوي. کشران کافران به مشران ته چې تاسو وجنه تباشو. فمن ازلم نسوک د ډیر ظالم من د هغه چانه کذب علی الله چې دروغ وای په الله تعالی باندې، وکذب او دروغ نسبت کوي به صدق قران پاک ته. لما جاء هو کله چراغ د تدا قران پاک الیس آینشت فی جهنم په جهنم کې مسون اغذل للکافرین د کافرونو لپاره. والذی او هغه سوک جاء چراغ له د صدق په صدق باندې وصدق به او تصدیق کړی دی به د دغه ابو بکر صدیق صاحب، ابو بکر صدیق صاحب تصدیق کړی دی به د دغه نبی علیہ السلام مبارک. بیا ترجمه ته وښو والذی او هغه شخصیت جاء چراغ له د صدق پر اختیار باندې چې ابو بکر صدیق صاحب دی. ها دا سم ترجمه والذی او هغه نبی علیہ السلام مبارک جاء چراغ له بصدق پر اختیار سره وصدق او تصدیق کړی دی به د دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ابو بکر صدیق صاحب، وصدق او تصدیق کړی دی ابو بکر صدیق صاحب به د دغه نبی علیہ السلام. اولئک دغه کسان هم المتقون، هم دوی متقیان دي. لهم شته دوی لپاره ما هغه یشاؤون چې دوی اراده شوی دا عند ربهم د خپل رب په نسبانه. ذالک دا جزاء المحسنین، بدله د محسنانو دا. لیکفر الله د دې لپاره چې لري کې الله تعالی عنهم د دوی نه اسوأ الذی بد جزاء هغه عاملو چې دوی عمل کړی دا. ويجزيهم او بدل ورکړي الله تعالی دوی ته اجرهم اجر دوی به احسن الذی په ډیر ښه هغه کانو چې دوی عمل چې عمل به کولو. الیس الله اینا الله تعالی بکافین کافی عبده د خپل بنده چې هغه نبی علیہ السلام مبارک دی. ويخوفونک او دوی رويستا بالذین دهغ بوتان من دونی چې لاوت دی الله نه. ومن يضلل الله وغتوب چې گمراه کې الله تعالی فما له من هاد نبوی د پر څوک هادي. ومن يهدي هغه چاته چې هدایت کوي الله تعالی فما له من مضل نبوی د پر څوک گمراه کوونکی. الیس الله اینا الله تعالی بعزیز ذی انتقام، ډیر غالب خاوند بدله اخیستنو. ولا ان سالتم او کچته تسوالو کې د دوینا من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه. لا یقولن نو خامخا پتا کی سروای الله الله تعالی. قل تو فرمای نبی صلی الله علیه وسلم افرایتم تاسو خبر را کئ ما د هغه بوتانو په حق لا تدعون من دون الله چې تاسو عبادت کوئ بغیر د الله تعالی نه. ان ارادنی الله کجته ارادو کی ما الله تعالی بضر په ضرر باندې. هل هن آیت بوتان کاشفات ضره لرکون کی دی ضرر د دی. او ارادنی ارادو کی ما ته برحمت پر رحمت باندې الله تعالی. هل هن آیت بوتان ممسکات رب رحمته آیت بوتان بندون کی دی رحمت الله تعالی لرا اڅم نشی کړی نه ضرر بندل شي نه رحمت. قل تو فرمای نبی صلی الله علیه وسلم حسبی الله کافی دی الله تعالی ما د پر علیه پدی الله تعالی باندې توکل المتوکلون، توکل کوي توکل کون کی. توکل خو پیژنو اسباب استعمالول او د کار هغه نتیجه الله تسپارل. مثال په تور ته وای چې زه وګایم خاچ وګایم ماړې وخورا اسباب استعمال کا خو هغه مړې دل د الله کار دی. قول تو فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قوم ازما قوم اعملوا عملوا کہ علی مکانتکم بخبل طریقہ بانی انی عامل بشک زم عمل کون کہ فسوف تعالی منظر دے چتا سو بپواشی من یاتیه اغه چاته چراشی اغه عذاب عذاب یخزیه چو شرموی اغا ويحل او نازل کی علیہ دغه کسبانی عذاب مقین عذاب ہمیشہ د پارا. ان انزلنا بشک موږ نازل کړی دی علیک الکتاب پتا باندې کتاب للناس د خلقو د پاره بالحق په حق باندې. فمن اهتدى بسغه څوک چې هدایت بیا مضیف لنفسه نو خپل ځان د پاره. ومن ضل وهغه څوک چې گمراه شي فینما یضل علیها بشک گمراهی په د باندې. وما انت علیهم بوکیل او تنه په دوی باندې کارساز او ذمہ وار. الله الله تعالی يتوفى الانفس وفات کوي نفسونه حين موتها پاغه وخت مرګ د دې کې. ولتی او هغه نفس لم تمت چې نه مړ کیږي فی بنا بها په خوب پل کې نه مړ کیږي په موت اکبر سره. مرګ په دوه قسمه دی، موت صغیر او کبیر. صغیر خوب دی
او کبیر او اکبر مرګ. نو په جنت کې نه مرګ وړوکی مرګ شته او نه غټ مرګ شته، دواړه نشته. لم تمت چې نه مړ کېږي په موت اکبر باندې فی منامها په خپل خوب کې. فیمسک التی نو بند کې الله تعالی التی هغه نفس قضا علیها الموت چې فیصله کړي په هغې نفس باندې الله تعالی د مرګ. ځینې سړی داسې وي چې په خوب کې ورمړ وي، خلک یې که نه یاره والا چې وده سبا یې چوکه ته مړو. نو الله فرمایي چې ځینې ټیم کې زه هغه روح بېرته راواپس کړم چې څوک وده وي که نه، او ځینې ټیم کې څه وکړم هغه روح ته نه قبض کړم، بس وده وي ورته راواپس یې نه کړم. ويرسل الاخرى او راولېږي الله تعالی الاخرى هغه بل روح الى اجل مسمى مقرر وخت پورې چې څو پورې د زندگی وي. ان فی ذلک بشک بده کې لآیت خامخا نخې د قدرت لقوم داغي قوم لپاره تفکرون چې دوی فکر کوي. ام اتخذوا آیات دوی نیولې دي من دون الله بغیر د الله تعالی نه شفعاء سپارشیان. قل ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم اولو کانوا اگر چې دوی لا یملکون نه مالکان کېدل شی عادت شي ولا یقلون او نه پویدل. قول الله ورته فرمای چې خاص الله تعالی لپاره شفاعت جميعا سپارش ته ټول له دغه الله تعالی لپاره ملک السماوات والارض بادشاہی د اسمانونو او د ځمکو د ثم الیه بیا بدغه الله تعالی طرف ته ترجعون تاسو بیرته واپس کولای شئ. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ کله چې ذکر وکړي شي د الله تعالی وحده ځان د الله تعالی اشمئزت نفرت کوي قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة زړونه د هغې کسانو چې ایمان نه لري په آخرت باندې. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ کله چې ذکر وکړي شي د هغې بوتانو من دونې چې علاوه د الله تعالی نه دي اذا هم ناګهانه دوی یستبشرون خوشحالي کوي یو بل لزیری ورکوي او خوشحالي کوي. قل الله ورته فرمای چې الله تعالی اللهم یا الله ورته فرمای اے نبی علیہ السلام چې اللهم یا الله فاطر السماوات والارض پیدا کونکي د اسمانونو او د ځمکو عالم الغیب والشهاده عالمي په غیب او په ښکاره باندې انت تحکم بین عبادک ته فیصله کوي د بندگانو په منځ کې فيما پاغه چې کانو چې دوی په پاغه کې به اختلافونه کوله. ولو ان او کچرتا بشکل الذين د هغه کسانو د پاره ظلمو چې ظلم کړي ما هغه څه شي په الارض چې بزمکه کې دي جميعا ټول او مثلو په شان د دماغو د دغه کافر سره لفت دو او خامخا دوی فی دور کې به بده شینو سره من سوء العذاب داغه بد عذاب نه یوم القیامه پر ورځ د قیامت باندې نو تی قبول بنشي وبدالهم او قرب شي دوی ته من الله د الله تعالی د طرفنا ما هغه عذابنا لم يكونوا چې نو دوی يحتسبون چې دوی داغه ګمان نه کولای. وبدالهم او قرب شي دوی ته سیئات ما کسبو بد جزاء هغه چې دوی کسب کړو یا جزاء د بد عملونو هغه چې کسبو چې دوی کسب کړو. وحق او نازل بشي به په دوی باندې ما هغه عذاب کانو چې دوی به داغه عذاب پوری به استازون ټوکی کولې. فاذا بصر کلام مسل انسان چې ورسیږي انسان ته ضرر ضرر دعانا دعا غواړي زمونږ نه ثم بیا اذا خولناه کله چې ورکوم غدتا اغا حاجت نعمتا اغا نعمت منا د خپل طرف نه قالم دی انما بشک اوتی تو را کړی شوی د ما تدا علی علم د خپل علم د وجنا دا خو ما کمال دی بل هي فتنه بلکې دا یو امتحان دی ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دوی نه پوهیږي. قد قالها الذين پتاکی سره ویل با دغه خبره هغه کسان من قبل چې مخکې د دوی نو فما اغنن لرنکناهم دوی نه ما هغه سکانو چې دوی یکسبون چې دوی به کسب کولو د دوی کسب اڅ پیدا دوی لور نکړه فاصابهم نو ورسید دوی دا سیئات ما کسبوا هغه جزاء بد هغه چې دوی به کسب کوله جزاء د عملونو بد هغه کسبو چې دوی به کسب کولو. والذین هغه کسان ظلمو چې دوی ظلم کړی من هؤلاء د دې کسانو نه سيصيبهم زرد چې وبرسیږي دوی ته سیئاتو جزاء بدا ما د هغه څه کسبو چې دوی کسب کړو وما هم او نبوی دي بمعجزین عجزه کوونکی الله تعالی لرا. اولم يعلموا آیتین پوهیږي ان الله بشک الله تعالی یبسط الرزق فرخوی رزق لمن هغه چته یشاو چې را دی وشي ويقدر او کموي الله تبارک وتعالى رزق. ان فی ذلک بشک بده کې لآیت لقوم یؤمنون خامخانه د قدرت دی دغه قوم د پاره چې دوی ایمان لري. قول ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم یا عبادی الذین ای بندگانو زما هغه کسانو اسرفو چې اسراف کړی دی علی انفسهم په خپل ځان نو باندې لا تقنطوا من رحمت الله تاسو من امید کېږئ د الله تعالی د رحمتنا. ان الله بشک الله تعالی یغفر الذنوب بخی گناهنا جميعا ټول
انه بشکد الله تعالی هو الغفور الرحیم هم دې ډېر بخونکی او ډېر رحم کوونکی دی. وانیبوا او رجوع کوي الی ربکم فربتا واسلموا او تسلیم شي له دغه الله تا من قبل مخکد دین ان یاتیکم العذاب چراشی تاسو ته عذاب ثم لا تنصرون بیا بد تاسو سره امداد نشي کولای. واتبعوا او تابعداري کوي احسن ما ډیر هغه کتاب انزل الیکم چې نازل شوی دی تاسو ته من ربکم د تاسو د رب د طرفنا من قبل مخکد دینه ان یاتیکم العذاب چراشی تاسو ته عذاب بغتتن اچانک وانتم لا تشعرون او حال دی چې تاسو بنه پويږئ ان تقول چون وای نفس یون پس یا حسرتا ای افسوس ته ما د پر علامه په هغه څبانی فرت چې ما کمای کړی دی فی جنب الله په طاعت الله تعالی کې کافر به بیا هغه کې اچھا افسوس ته موږ د پاره د الله په اطاعت کې ډیر کمای کړی دی الله چې څویلی دی غم نه دی کړی. وان كنت اگر او بشک او مونږه لمن الساخرین خامخه د ټوکو کوونکو نه. وان كنت دا منم جوړیږي وان كنت اگر چې و مونږه ومزه وان كنت اگر چې ومزه لمن الساخرین خامخه د ټوکو کوونکو نه. او تقول یا ون و یو نفس لو ان الله کچت بشک الله تعالی هدانی هدایت کړي ما تعالی كنت نو خامخه زب وای من المتقین د متقینانو نه. نو د الله پاک د انبیاء کرام د دغه لپاره لګلی دا کتابونه د دغه لپاره نازل کړي چې څوک بیا داونه چې څه هدایت خو راغلی وای کنه. او تقول یا ونوای دا نفس حين پاغټن کې ترل عذاب چوینی عذاب لو انک چتا بشکا لی د ما د پاره کرتن دوباره تک وای فاكون نذب وای من المحسنین د نیکی کون کو نا بالا ویلنا قد جاءت کا تحقیق سر راغلی او تا آیات نظما فکذبت نو تا د نسبت د دروغ کړه به د آیاتونو تا واستكبرت او تا تکبر کړه او كنت ویت من الکافرین د کافرانو نا و یوم القیامت بورز د قیامت باندې تر الذین تبوینی هاغه کسان کذبوا علی الله چې دروغ ویلی په الله تعالی باندې وجوههم مسوده مخونه بد دوی تکتور وی الیس فی جهنم اینشت په جهنم کې مسون اغه زید ورتګ للمتکبرین اغه زید اوسیدو د تکبر کوونکو د پاره. نو طالب علمانو ډېر احتیاط کو په قران پاک یا په احادیثو کې ځنه ټکی چرته درویغونه په الله او په رسول باندې کنه پورز د قیامت باندې بیا ګوره د خلکو مخونه تکتوي ځنه خلک خدا سے درویغي په الله چو په دا دنیا مخونه تکتور شو په دا دنیا باندې یی عالم خبر وای چې الله فرمایي یی یو امام خبره چې نبی علیہ السلام فرمایي په نبی علیہ السلام دروغم په حقیقت کې په الله دروغ وَيُنَجِّ اللَّهُ او نجات پور کې الله تعالی الذين کسان تنتقوا چې پرهیزګاری کړي د بمفازتهم په خپل کامیابی سره لا يمسهم السوء چې نه بوی رسیدلی دوی ته السوء بدی ولا هم يحزنون او نه بدوی خپکیږي. الله تعالی خالق كل شيء خالق دی د هر یو شی وهو او الله تعالی علی كل شيء وکیل بار یو شی باندې خکار ساز دی له دغه الله تعالی لپاره مقالید السماوات هغه چابیان د اسمانونو دی والارض او د زمکو چابیان د اسمانو او د زمکو د غیر خزانو دی. حدیث د بخاری شریف 1344 نبی علیہ السلام مبارک د احد په شهیدانو جنازه وکړه او دا غینه بعد راغی په منبر شریف کې ناست او وی فرمایل چې زه د حوض کوثر د دغه ځای وینم او بیا دا مو فرمایل چې الله تعالی مال د زمکو د خزانو چابیان را کړی. نو الله تعالی سره چابیان دي بالکل په حقیقت کې د خالق دی د مالک دی د حقيقي معاون دی خو دای نه ویل چې چاله موږ مطلب دا شي نه ورکو. والذین هغه کسان کفروا چې کفر کړه به آیات الله پایتونو د الله تعالی باندې اولایک دغه کسان هم الخاسرون هم دوی تاوانیان دي. قولوا تو فرمای نبی صلی الله علیه وسلم افغیر الله آیا بغیر د الله تعالی نه تأمرونی تاسو ما ته حکم کوئ اعبدو چې عبادت کوم ایها الجاهلون اے جاهلانو ولقد خامخ په تحقیق سره اوحی وحی کړه شوی لکستا تا ویل الذين كسان من قبل کچ مخکې دتانو لئن اشرکتا کچ تشرک کی لا يحبطن عملك خامخ تباب شي عمل دستا ولا تكونن خامخ تبشي من الخاسرين د تاوانیانو نام دا تعریض ده. نبی علیہ السلام شرک نه کی نبی علیہ السلام نه اوچت مؤمن په غون مخلوق کې نشتا خو غرض دا چې تعریض ده یعنی کافرانو یا اے امت تاسو چرتا خطا نشو یا دا صورت چونکی مکی صورت ہے نویرے دل کافر و تورا ہو رہی چکا نبی علیہ السلام شرک و کیم ندا سزا بھی خانو تاسو کو بیا ډیر لاندې ہو ولتكونن خامخ تبشی په تاکید سره من الخاسرین د تاوانیانو نا بل الله بلک الله تعالی فاعبد عبادت وکوکن او شامل الشاکرین د شکر وسنن کنا
وما قدر الله او قدرونه کو دا مکی خلق د الله تعالی حق قدر لکه څنګه حق قدر د الله تعالی دا الله یا غسی قدرونه کړه دا الله قدر پکار دی کنه بوتان راوغستل ویش دا الله سره شریک څومره به قدر شو والارض ازمکه جو جميعا ټوله قبضته په قبضه کې د الله تعالی یوم القیامه پر ورځ د قیامت باندې والسماوات واسمانونه مطویات راغون شوی بوی بیمینه د بخیلاس کې سبحانه پاک دی الله تعالی وتعالى او چته اما دا غتنه شریکون چې دوی شرک کوي خیلاس کې مغز کرم شتا خیلاس ذکرم شتا پخې ذکرم شتا د الله دراتلو ذکرم شتا نو د امام اعظم صاحب چې کوم عقیده او غداو چې دا الله لازم شتا پخایم شتا ارڅ شتا خو موږ ته پته نشته د څرنګ ځکه امام سے فرمایي چې تاسو د لاس یا د پخې یا د مغز ذکر په قدرت سره وکړو یا په بل شي سره عجب دا کې د الله تعالی صفات تاسو باطل کو لہذا د الله لپاره مخم شتا کما یلیق بشانه لکه څنګه د شان سره خای مونږ ته نور پته نه لګي دا مطلب چې مشابهات دي دا الله پاک لازم شتا څنګه چې د شان مطابق الله الرحمن علی العرش استوى رحمان په عرش برابر دی کما یلیق بشانه دام نه چې د الله جسم شتا خدای چې ویلی دي بس مونږه چې الله څنګه تا شان سره خای غس سبحانه پاک الله تعالی وتعالى او چته ما دا غتنه شریکون چې دوی شرک کوي ونفخو پکېبو والشي په سوري پشپلې کې فاسواقن بيوشبشي مناغتو في السماوات چې باسمانو کې دي ومناغتو په الارض چې بزمکو کې دي الا مگر من هغه څوک شاء الله چې اراده وشي د الله تعالی نو هغه نبی وشکېږي شهدا اسرافیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام زن نور فرشتے انبیاء کرام دا بنبی وشکی بلکہ کا خیال ہو کہ انبیاء کرام ہو بدختین کی نشتا کنا اولش پہلے ہو ثم نفخ بیا بپکے والے شفیہ پدیش پلے کے اخرى دوبارہ فاذا هم ناگہان دوی بقیام ودری دلوی ينظرون چ دوی بگوری واشرقت الارض بنور ربها اور روخان بشیزمکا بنور ربها پاغا نور د رب د خپل سرا پاغا نور د رب د غزمکی سرا څنګه یعنی الله پاک په عادل کی پورې د قیامت باندې به عادل کی نو د عادل په وجه باندې بغونډ ازمکا روخانه شي و دیال کتابو کې به خودل شي عمل نامې وجیء بالنبیین والشهداء اور ابو استرشی انبیاء کرام او شهدا وقضي بينهم او فیصله بوشي د دوی په منځ کې بالحق په حق باندې وهم لا يظلمون او هذا دوی سره ظلم نشي ووفیت او پورا بدل بور کړي کله نفس هر یو نفس د ما د هغه څه عامل چې د عمل کړي او هو او د الله تعالی عالم ډیر خپويږي بما باغ څه باندې فعلون چې دوی کوي وسيق الذين اور اب وستل شي هغه کسان کفرو چې کفر کړي د اله جهنم ته زمرا ډلې ډلې سورته زمرا ډلې ډلې حتی تدې پوری دا جاءوها کله چې دوی راشي چکل راشي دغه جهنم ته فتحت ابوابها کلو بشي هغه دروازې د جهنم وقال وایب لهم دوی ته خزنتها هغه خازنه پرشتہ د جهنم مالک الم یاتکم رسل منکم معلومی کی دا چې مالکم خپاشه دا قطار به خلق را رواني ورته په تاسو له رسولان نه ترغلي ناغم خپاشه ور علم یاتکم آینو رغلی تاسو ته رسولان منکم چې د تاسو نو یتلونا تلاوت کړیو تلاوت کولای علیکم پتا سو باندې آیات ربکم آیاتنا در رب دستاسو وینذرونکم او يرولینا تاسو لقاء یومکم هذا ملاقات ورځ د تاسو هاذا چې دادا آیات تاسو رسولان نو رغلی چې تلاوت کولای آیاتنا د الله تعالی پتا سو او تاسو د دغه ورځې د ملاقات نه يرولي وای قالوا ی بدی بلا ویلنا ولكن حقت كلمة العذاب لیکن ثابت شیوا اغا کلمه د عذاب علی الکافرین په کافرانو باندې قیل ابو ولشی ادخلوا ابواب جهنم داخل شي دروازو د جهنم ته خالدین فیها مشبی پدې کې فبئس مسوى المتکبرین ډیر بد اغزای المتکبرین د تکبر کوونکو وسیق الذین اوراب واستل شي اغا کسان نتقو چې پرهیزګاری کړی دا
او یریدلی وو دوی ربهم د خپل ربنا الی الجنت جنت ته زمرا ډلې ډلې حتی تر دې پورې اذا جاءوها کله چې راشي دوی جنت ته وفتحت او کلاب شي ابوابها دروازې د جنت وقال لهم اوای بدوی ته خزنتها هغه خازنه فرشته د جنت رضوان سلام علیکم سلامتی دی پتا سو باندې توی به تم خوشاله شئ تاسو فتغلوها نو داخل شئ دیتا خالدین همیشه د پاره وقالوا اوای بدوی الحمدلله الذي سنا صفت اغذات د پاره د صدقنا چې رښتیا کړه زموږ سره وعده او خپل وعده وملیکو ای وعده خلاف نکي واورثنا الارض او موږ له په میراث کې را کړزمکه د جنت نه تبوء او موږ اوسېګو من الجنت په جنت کې حيث نشاء څنګه چې زموږ اراده وشي فانیمانو ډیر خدای اجر العاملین اغه اجر د عاملانو وتر الملائکه او تبوینی فرشتي حافین چې طواف کوون کې دي من حول العرش غیر چا پیر د عرشنا یسبحون دوی تسبیح وای بحمد ربهم سرد حمد رب خپل وقضی بینهم او فیصله بوشي جنتیانو دوزخیانو په منځ کې بالحق په حق باندې وقیل او بولشی الحمد لله رب العالمین تمام سنا صفت خاص الله تعالی د پاره دی رب العالمین چې رب د عالمین دی چې جنتیان جنت لاړل او دوزخیان دوزخ لاړل او ظلم او ستم ونشو عدل وشو او انصاف وشو صدق